صوابع کلابټ کې نامعلومو کسانو په یو چوکۍ باندې دستي بم ورغورځولی دی چې هغه خلاص شوی دی. په دې کې یو کانسټیبل شدید زخمی دی او یو شهید شوی دی. حملاور چې کوم دی هغه تښتېدلی دی. د پولیس وینا دا ده چې کلابټ پولیس چوکۍ د موټرسایکل باندې نامعلوم کسان راغلي دي، په دې باندې دستي بم ورغورځولی دی او بیا چې کله یې تښتېدلی دی بم خلاص شوی دی. څنګه چې ما تاسو ته وویل په دې کې یو کانسټیبل دی نور کمال شاه دا شهید دی او بل کس چې کوم دی هغه زخمی شوی دی بل پولیس والا د سره. کله چې اطلاع میلو شوې د پولیس ډېره زیاته نفریه دتلې ده او سرچ اپریشن یې شروع کړی دی چې کوم لا اوسه پورې شروع دی. تاسو ته به یاد وي دې نه یو ورځ پهله د نوخار په علاقې کې په نظامپور کې پرون د پولیو ډیوټۍ دوران د یو پولیس والا چې کوم دی هغه نامعلوم کسانو شهید کړی. د هغې نه یو ورځ پهله په سوات کې د پولیو سکیورټي دپاره چې کوم یو پولیس والا هغه نامعلوم کسانو شهید کړی. نو یو ځل بیا په زموږ په صوبه کې په پولیس باندې په حملو کې ډېره زیاته تیزي راغلې ده. په 3 ورځو کې مطلب 3 پولیس اهلکاران چې کوم دي هغه شهیدان شو. الله دې رحم وکړي، الله دې وکړي چې دا حملې کمې شي، ځکه چې کله دا حملې داسې په مزه یو ښار او بل ښار کې شروع شي نو دې نه بیا مطلب دا دی چې دا خوف هم پیلاویږي او په دې پولیس باندې بیا موږ ګورو چې په دې باندې حملې هم زیاتې شي. نو الله دې رحم وکړي.